رستو د سورته سواد نه نازل شوی دی او مخکې د سورته جن نه نازل شوی دی او په ترتیب مصحفي کې چې کوم دی نو مخکې د دغه نه رستو ذکر کیږي د سورته انعام نه رستو ذکر کیږي 1 نمبر دی. دا سورت د دې ربط د مخکې سورت سره هر کله چې مسله په عقلي نقلي وحي هر قسمه دلایل سره ثابته شوه توحید نو اوس د تبلیغ حکم کوي دا مسله ورسوي او تسلی ساتي کامیابی بساسو. مخکې د نورو پیغمبرانو تذکرہ په لنډو وشو په سورته انعام کې او دلته فعراف کې دغه تفصیل د ټولو انبیای کرامو دارنګه من جمله د یوسو انبیاو او تفصیلی واقعات ذکر کړي. مخکې شپږ امتحانات عقبات هغه په مؤمن باندې مسلمان باندې په داعی باندې ذکر شو. دلته هغه خلق چې په هغوی باندې امتحانات راغلي وو انبیای کرام علیهم الصلوات والتسلیمات داغي تذکرہ کوي. بل مخکې د شرک فعلی بیان او دلته شرک فعلی نور نمونې ذکر کوي تاسو ته نور جامو نور رنگونو کې ښه. اخر د سورته انعام کې وو سریع العقاب او غفور الرحیم داغي نمونې ښه دلته یا اقوام چې چانو باندې الله څنګه هلاک کړل داغي نمونې ذکر کوي او هغه اقوام چې کوم ومنل لکه انبیاء کرام او دغه امتیان څنګه الله به ورته مهربان دي څنګه نجات ورکړي. دعوه د صورت مرکزی درې مسلې په صورت کې به تور دعوا ذکر کیږي مضمون ټول مسلې هغه ته کوم دي باقی آیاتونه هغه ته راګرځي. یو تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور کوي چې مستقل استقلال او دانګ استقامت سره ودرېګا تکالیف برازي د دین پر سوالو کې برداشت کوي پای باندې نمونی په تسلی باندې ورته کوي آی باندې ورته واقعات ذکر کوي په خلاصه کې به ذکر شي. دیمه مسله د اتباع د ما انزله یا قران کریم تابعداري کوي چې کوم الله را لګري دا الله چې کوم را لګل احکامات دغه تابعداري کوي باغی باندې په واقعات نمونی ذکر کوي د مخکینو انبیای کرام. دریمه هغه نفي د شرک اعتقادي هر کله الله رب العزت قران را لګل او د الله را لګل شو تابعداري کوي مستقل په دې ودرېږي نو د الله نه حاجتونه غواړي د بل چا نه خپل حاجتونه ما غواړي د پیرانو دارنګ د ولیانو په نومونو باندې دارنګ دغه د درگاہونو دارنګ چې کوم نه دغه د قبرونو نه بازارونو نه دارنګ پګې و دغه د کوم نه هغه د امداد چې مو وای دغه نه مو غواړي د الله نه غواړي. په دریمه واقعات باندې په دریمه مسله باندې هم واقعات ذکر شي. خلاصه د صورت کې را درې واړه مسائل هغه واقعات سره هغه بیانېږي او په دې مسائل باندې واقعات بیانېږي په طریقې د لوف نشر غیر مرتب سره به ترتیب نه بلا ترتیب غړي وړي سمخ کې سروست په دې ټول باندې چې کوم نه واقعات هغه ذکر کیږي. باول ایسا کې پر اولنو آیاتونو کې د آیت نمبر 58 پورې هغه د داوی په ذکر کې او په دې باندې بدلایل ذکر کې او دارنګ واقعات ابلیس او د موسی علیه السلام د شیطان او د آدم علیه السلام اتباع د ما انزله باندې اب ذکر کی اور پسې چې کوم دی 58 نرست نور واقعات بیا ذکر کی به نور داو ځای سره بوایي. امتیازات د صورت پر صورت کې غدولس اقوام مهلکه ذکر کوي په نور صورتونو کې غنښتیا دولس هغه قومونه چې کوم الله هلاک کړي. دویم تذکرہ د اعراف والو هغه خلک چې دای ګناونه او نیکي برابر شي نو دغه هغه مقام چې غیبر جنت او دوزخ ممیز کې او دیوال چې ای په دغه د پاسه ناسي اعراف دغه تذکرہ کوي. د دې وجه د صورت د اعراف مو چې د اعراف والو تذکرہ پکې راغله. سلورم په دې صورت کې واقعات د بلعام بن باعوره ذکر کړي چې څومره لوی حق پرست د الله ولیو چې د موسی علیه السلام خلې کولا وکړه او خیره کولې مستجاب الدعوات ان الله تن څنګه دغه جوړ کړ الله ورسره سپی لقب ورکو ودارنګ الله رب العزت څنګه ذلیل او رسوا کړو دغه واقعا په بل صورت کې نشته دلته ذکر ده. بل امتیاز تفصیلی حالت د اصحاب الصبر د خالی رضو علی الله ورسره کوم عمل کو ناغي ته وګوره واقعات موسی علیه السلام په تفصیل ذکر کړي. اوله کې کوم غنو داوی ذکر کړي الف لام میم صاد الله په اړه په معنا د حروف باندې صاد ذکر کړه قصص ته اشاره ده پکې کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه اوله دعوا ذکر کړي چې په نرتوب مسله بیان کا مصائب برازینو برداشت کړي. نبی علیہ السلام د ادارنګ حق د عید حق ته هر مسلمان ته کوم دینو تسلی چې دین دعوا او د دین مسله بیانوي مضبوط شي. کتاب انده کې عظیم شان کتاب دی انزل الیک نازل کړ شوی تا ته ولا یکن فی صدرک قانون نشي بسینستا کې حرجون ستنګیا من هو د دې د سوالونه د دې تبلیغنا ول سینه متنګ او باندې باندې چې زره به با چې تو یې په دې باندې مخلوق
او دارنګې نه منونکي او کافر او بېدین هغوی ته په یاره ورکړي چې د الله د عذابونو نه ویرېږئ. و ذکر او پند او نصیحت دی للمؤمنین دپاره د مؤمنانو ته به ښه نصیحت وکړي او په دین یې هم مضبوط کړي. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. دویمه دعوه د صورت او فریضه د امت چې هغه اتباع د ما انزله ده چې الله سره لېږلي د هغې تابعداري. دا د امت چې کوم دی نو فرض دی، د امت فریضه ده او د دې چې کوم دی نو دا یو د دې چې کوم دی نو دا فریضه ده دي او په دې پسې دي. اتبعوا ما انزل الیکم، تابعداري کوئ د هغه څه چې نازل کړی شوي تاسو ته من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه چې الله سره لېږلي په هغې پسې ځئ. ولا تتبعوا، تابعداري مه کوئ من دونې ما سوا د دین اولیاء د نورو دوستانو چې هغه چې کوم دی نو هغه اولیاء کوم دي بحر محیط معنی کوي شیاطین الانس والجن، د انسانانو د پیریانو نه کوم شیطانان دي بېدینه. دارنګې معانی القرآن کې زجاج چې کوم دی نو معنی کوي لا تتولوا من عدل عن دین الحق ومن ارتضى مذهبا من المذاهب فالمؤمن ولي المؤمن. تاسو مه وړئ د هغه چا نه هغه چې کوم دی نو په حق باندې روان دی او دارنګې ځان له یو بل مذهب چې کوم دی نو نه خوښوي په دین اسلام روان دی نو د هغه سره دوستي کوئ. فالمؤمن ولي المؤمن، مؤمن دا دوست مؤمن دی. المرء علی دین خلیله، سړی چې کوم دی نو دا د خپل ملګري او د خپل دوست په دین باندې د دې وجې نه چې کوم دی وي دوستي د مؤمنانو سره کوئ. لکه علي رضی الله تعالی عنه مقوله چې مشهوره ده واقعه چې یو کلي ته لاړو او په 2-3 ورځو کې هغوی ته وایي چې موږ ستاسو د کلي بې غیرته خلک هم وپېژندو او غیرتي هم وپېژندو، ځکه چې موږ سره کوم بې غیرت راغلي نو ستاسو بې غیرتو د هغوی سره ملګرتیا وکړه او چې کوم غیرتمند وو او نران خلک نو نرانو د هغوی سره ملګرتیا وکړه. سړی په ملګري معلومېږي. المرء علی دین خلیله. نو ولا تتبعوا، تابعداري وکړئ من دون ما سوا د الله نه اولیاء د نورو دوستانو. مطلب داسې ملګری دی چې هغه بېدینه دی او ته د هغه سره روان یې بېدینه یې په لاره باندې روان یې نو د هغه تابعداري مه کوه. قلیلا ما تذکرون، ډېر بد دی هغه چې تاسو پند او نصیحت علی، ډېر کم دی هغه چې تاسو پند او نصیحت علی. وکم من قریة اهلکناها، څوک اتباع د ما انزله نه کوي نو د هغوی ته یره تخویف. وکم من قریة، ډېر د هغه کلو د پیړو نه اهلکنا هلاک کړي موږ هغوی لره فجاءها، نو راغلل هغوی ته باسنا عذاب زموږ بیاتا د شپې او هم قائلون، یا دی او قیلوله کوونکي. قائلون د قیلولې نه د غرمې خوب یې کوه یا د شپې ودو ناڅاپه پرې راغی، یا قائلون د قول نه ویونکي وینا د شرک لره، وینا د شرک کوله او دارنګې بېدینۍ خبرې کولې. دارنګې چې کوم دی بېدینۍ ته دعوت ورکوو نو هغوی ته زموږ عذاب راغی د شپې. او هم قائلون، یا دیو د بېدینۍ خبرې کوونکي یا د غرمې خوب کوونکي. فما کان دعواهم اذ جاءهم باسنا، نو په وخت د عذاب کې بیا د هغوی اعتراف په خپل ځان دی وایي. فما کان دعواهم، نو دعوا د دوی بیان د دوی اخري خبره ده دي. اذ جاءهم باسنا، کله چې راغی ته عذاب زموږ الا مگر ان دا خبره قالو چې دوی وایي انا کنا ظالمین، یقینا موږ ظالمان، موږ په خپل ځان ظلم کوو. یره د آخرت فلنسألن الذین، خامخا تپوس به وکړو موږ، خامخا ضرور به ضرور تپوس به موږ وکړو د هغه کسانو نه ورسله چې لېږلي شوي دي ته انبیا، امتونو نه به تپوس کړو د هغوی نه به سوال جواب کړو. ولنسألن المرسلین، خامخا تپوس او سوال جواب به وکړو د هغه انبیای کرامو نه مرسلین لېږلي شوي داعیان د حق او بیان کوونکي د حق، د هغوی نه به د خپلې فریضې او د خپل میشن باره کې تپوس کېږي چې تا د خپل منصب او عهدې څه دغه کړی څه فاسداري دې کړو او څه بیان دې کړی. فلنقصن علیهم بعلم، خامخا بیان به وکړو موږ په دې باندې په علم په علم سره. وما كنا غائبین، او نه یو موږ د دې نه ناخبره. والوزن یومئذ الحق، او ټول د اعمالو په ورځ د قیامت دا حق دی. والوزن یومئذ الحق، وزن په دغه ورځ باندې حق دی. اعمالو له به یا چې کوم دی نو یو شکل ورکړی شي او دا به تللی شي، یا چې کوم کس اعمال کوي نو دی به تللی شي، دی به خپل عمل مطابق درونه او سپکي. لکه دنیا کې چې خلک څوک سپک کار کوي، سپک کارونه کوي، خلک وایي دا سپک سړی دی نو د هغه وجود ته څوک نه ګوري چې دا تکړه دی. یا څوک درون کار کوي نو که هغه سپک وي نو هغه چې کوم دی نو هغه بیا درون حسابوي نو دغه کس به تللی شي. یا به د دې عمل له چې کوم دی نو یو شکل ورکړی شي او دا به وتللی شي. اوس عمل له به ورته څنګه شکل ورکولی کېږي؟ په دنیا کې چې کوم دی نو د هوا شکل خو نشته دی، خلک یې تلي دارنګې د ګیسه. یا درېیم چې کوم دی نو دغه صحیفې عمل نامې چې په کومو کې د اعمال لیکلی شي نو دا به تللی شي. والوزن یومئذ الحق، وزن د اعمالو په ورځ د قیامت دا حق دی. ومن ثقلت موازینه، خوشحالي د آخرت نیکانو خلکو ده. ومن ثقلت، څوک چې درون شو موازینه هغه تول د نیکو اعمالو، فاولئک دا خلک هم المفلحون، دی کامیاب. ومن خفت، یره د آخرت نه هغه بدبختو ده.
ومن خفت آسو چې سپک شو موازینو طول د بدو نیک اعمال لګو اولئک الذین دغا خلق د خاسرون په سم کې تاوان کې واجو خپل ځانونه بما کانوا په سبب دا چې ودو بیا آیاتنا زموږ د آیاتونو پورې ظلم کوونکي زموږ د آیاتونو سره ظلم کوي زموږ د احکامات سره ولقد مکناهم بتاکي سره موږ ځای درکړل تاسو به موږ کې طاقت مو درکړل وجعلنا لكم بتاکي او ګرځولې مستعد پر فيه بده کې معاش ذریعہ او اسباب د ژوند قليلا ما تشکرون ډیر کم دی چې تاسو شکر وباسئ ولقد خلقناكم ثم صورناكم اول واقعا په دویمه داوا باندې چې شیطان اتباع د ما انزله ونکړه او د الله رب العزت او د الله د احکاماتو نه هغه چې کوم نه مخ واړو نه الله ورسره چلو کو او آدم علیه السلام چې د الله حکم یې ومنه نه الله څنګه وځلو په دویمه داوا باندې چې اتباع د ما انزله د پای باندې نو به واقعا د شیطان او د آدم علیه السلام ولقد خلقناكم بتاکي سره پیدا کړی وای تاسو ثم صورناكم بیا موږ تاسو شکل درکو ثم قلنا بیا موږ ویل الملائکه فرشتو ته اسجدوا لآدم سجده وکړه آدم علیه السلام په طرف فسجدوا دې سجده وکړه الا ابلیس مگر شیطان نکړه لم يكن من الساجدين نو دې سجده کوونکو دلیل دا وسو چې الله ورته کله هغه وی چې تا چې کوم د الله ته تاسو وقاله ورته الله ما مناک سشي منا کړو ته الله تاسو سجده دیونه کړی زمرد کله چې مې حکم وکړا تا چې حکم مې درته وکړ چې سجده وکړم سجده دی ولونه کړ الله تعالی موږ د تکبر هو دې لپاره چې د اگن پر فرشتو باندې راخاره کی اسنه چې دی و چې الله ظلم کوي قال نو دې شیطان انا خیر زغرم من حدودنا خلقتني دا پیدا کړم زمين النار من نار دورنا وخلقته من طين پیدا کړی تا دې د خټینا د خاورینا خاوره د اورنا چې کوم نه دا غوړه ده په دې کې عقل نه خاور ډېر فائدې دي د اور دوره فائدې نشته خاور کې عاجزي ده په اور کې تکبر دي په برخې لمبي کوي خاور کې عاجزي ده په ځای پراته ده دارنګي شیطان ماده ته وکتل خدای ته چې کوم نه دا سوچ نو چې اور خپل وجود کې خاور ته محتاج ده که خاور نه نو اور پاوانه بلیږي خاور د پاسه بلیږي خاور خپل وجود کې اور ته نه محتاج کوي او کنه خاور شته دیم خاور چې په اور واچول شي نو اور مړ کی اور چې کم نه هغه خاور نشي سوځولې باقاعده چې اور په بل پر شي خاور حق لکه شي دارنګ خاور ته چې اور بل شي نو حق لکه شي خلک ته نه چې کم نه هغه لوخي جوړ کی خاور له سن شي کولای او خاور چې په اور باندې اور زول شي نو اور مړ شي دارنګ خاور چې دنه هغه کې همیشه خزانه پرتی او اور چې کم نه دا خزانه سوځي اور خائن دی د امانت نه پری ځان سره چې سیس دی ورته ورځو هغه سوځي ډاري او خاور چې کم نه دا امانتدار ده دانه دی ورته ورځو نو دو چند درکې یو بلسې درکې خاور کې امانت دی عاجزي ده پکې اور کې تکبر دی نو د چې کم دینو دې ته وکړل چې د اور نه پیدا منو زه غواړم ما دې خاور نه پیدا ده نو دې چې کم دینو غواړم نه دی قیاس غلط وکړو وسا شخص بوي امانت دې کار د زمکه اور خائن دی او لو امینه خائن چرته وي بهتر اور خائن دی هغه چې کم دینو امانت ځان سره نه دی دی وی خلقتنی من نارین پیدا کړی د مزل اور نام وخلقته پیدا کړی دا چې آدم علیه السلام من دوین د خاورینا قال نو حکم د الله چې انکار وکړ الله د حکم د الله نو الله چې کوم دین ذلیل او قال وی ورته الله تخبج کوش من علی جنتنا وما يكون لك ان نشته ستاره پارا انت تکبرن دی مناسب ستاره پارا انت تکبر چې تکبر کو فيها پرې کې فخرج نوزا انك من الصاغرين یقینا ته ذلیلون رسوا شونا قال انظرني الى يوم يبعثون شیطان عارف او عاشق نه د الله د احکاماتو د الله د صفاتو نه خبرو د الله په صفاتو باندې پوه او عارف او علم ورته او عاشق نه د الله رب العزت باندې مین نو د الله په احکاماتو د الله رحمت بزان سول نو انو د الله د صفاتو نه خبر ورته پته چې الله رب جذباتو کې ناراضي الله به مال مهلت راکې نو مهلت ورکړي قال نو شیطان انزلني مهلت راکما ته الى يوم يبعثون ترى ورځ پورې چې پورته وکړي پای کې خلقو قیامت ته پورې قال وی ورته الله انک یقینا انت من المنذرین د مهلت درکړې شو نه مهلت درکړې شو قال نو شیطان قسم ذکر کوي شیطان سوې قال وی شیطان فبما اغويتني په سبب دا چې تاسو گمراه کړم زری چې کوم نه گمراه کړم او زری چې کوم نه بیلار کړم لا اقعدن لهم نهما کینم بستاری بندګانو ته صراط وکل مستقیم استاپنی غلار کی کوم نه غلار چې ولتا مقرر کړي هغه کې ورته کینم او دی چې کوم نه گمراه کوما ثم لآتينهم همها بیا بر اعظم دی همها بر اعظم دی تا من بین ایدیهم نمخکنا
د من بین ایدیهم د شانه ومن خلفهم د من بین ایدیهم د مخکینه ومن خلفهم د شاده دوی نه وعن ایمانهم د خي طرف نه وعن شمائلهم د ګس طرف نه. هر یو چې کوم دی جدا جدا مصداقات علماء کرام ذکر کوي چې من بین ایدیهم قیامت به نه هیر کما ومن خلفهم دنیا کې به مشغول کما وعن ایمانهم د نیکانه به منه کما وعن شمائلهم بدای تبیرا بلما. هر طرف نه برازمه مختلفه وسوسې به ورته چو منو دوه طرفونه د دنه پاتې شو چې یو کته طرف ته یو بل طرف ته نو کته زمګه عاجزي انسان ته وایي چې راکته طرف دی دوه طرفونه نه دی نشي راتلی نه دی دوه طرفونو کې نه دی چې کته زمګه ده نو ځان کې عاجزي پیدا کړه د الله عبادت کو بس مکه باندې او بره د الله رحمت نه د الله سره خپل تعلق جوړ کړه نو اطراف ته مګوره ولا تجدوا من مؤمن اکثر او زیات د دوی شاکرین شکر گزارو. قال نو ورته الله اخرجوا زمين هر دي جنتنا مزعوما بد کړي شوی مدحورا رټل شوی لمن تبعك هم هاو کتابداري او کوستا منهم د دې بندګانو نه لا امرنهم نهمها لا املا انها دک وکم جهنم منکم استاسو اجمعين ټول پټولا دا یو نه وجستان او دا غچانه جستا تابعداري کوي منکم استاسو زکه سو کې شیطان په لار روان شو دا شیطان شو دا هغه ملګری شو دا یو شی دی بیا لعم انها ما دک وکم جهنم منکم استاسو اجمعين ټول پټولا ويا ادم اکرام د آدم علیه السلام چې آدم علیه السلام صلی الله سو معاملہ وکړه آدم علیه السلام وجړل فریاد وکړ الله وبخو ويا آدم علیه السلام اوس کو نو سیګتو و بیبي و زوجو کا بیبستا الجنت پر جنت کې فقولا نخرای من حيث شئتما دکم نه چې تاسو خوای ولا تقربا هذه الشجره ومنزيكي غدي ويتا فتكونا من الظالمين نشایب تاسو کمی کوونکو په نعمتونو کې ریونه ته نږدې شو نو تاسو به کوم دي نعمتونو به در باندې کم کړی شي نو دا امتحان پای باندې الله وسوسه لهم الشیطان وسوسوات الذي الشیطان یوبدی لهم ما دي را پار چخکار کی واړو تا ما هغه ووري عنهما چې پټ کړی شو د دې دواړو نه من سوآتهما د دې مختلفه معنی کوي حاضر معنی کوي چې عورت اندامونه چې الله رب عزت چې کوم اندامونه دي خپل یو بل نو دي چې الله تعالی هغه کپڑے لري چې خپل اندامونه ویني خدا معنی غلط ده د نبی د شان کې ګستاهی ده یو قسم ده من سوآتهما کمزوري دي دواړو سوآت په معنی د کمزوري سره یا که لباس د مراد شي نو لباس د عزت کوم جنتی لباسو او د عزت لباسو لکه انسان چې مجلس ته دی او دا عزت یلتا نو دې چې کوم د کپړو د پاسه چې کوم نه او شیروانی واچي دارنګ کورتا واچي دارنګ پټکې په سر کې پلاس کې چې کوم نه ډانګوم والی دا چې کوم د عزت علامات چې دې چې کوم نه معزز دی په ټولو کې جسو کې بي عزت کوي او خلک تنه مشری والی او بي عزت کوي یاره هغه غلط کارو کې نو خلک تنه غار سره واپس والی علامات د سرداري او د مشرۍ اکورته تنه وباسي او دارنګ پټکې تی والی او غډان تی والی یا ته دې لایق نه نو بربند نشي هغه سره خپل کپڑے د عزت او لباس تنه وباسي خلک یې رسم کپڑے تی وې شرم دا هغه محاوره باندې د عزت کوم لباس د جنتیان او هغه تنه الله لري نو دې تر دوی کمزوري ښکارا کی چې کوم کمزوري ده دي چې کمزوري د انسان دار چې دی بخطا کی او وسوسه له شیطان وسوسه واچول دي دوړ د شیطان دی ربان چې ښکارا کی دوړ تا ما غبوریان ما چې پټ دي دوړ نه من سوغات ما کمزوري دي دوړ نه انسان خطا کیږي دا کمزوري دي کی پرته د دې ربان چې دا ورته ښکارا کی وقال او ورته شیطان وسوسه ته ورو شیطان ایمان حکمانه یې باندې کړی تاسو ربکم رب تاسو ان حاضر شجره دې نیولینا الا ان مگر د دې وجنه تکو چې شی به تاسو ملکانه فرشتي او تکون من الخالدین یا به شی تاسو په همیشه وي جنت کې یا الله ځکه منی کړی یې کدا هو خپل فرشتي وشي یا به کوم نه بیا همیشه جنت کې پاتې کېږي او الله تاسو باندې دا سوچ نه ځکه الله وجه دا مخړنو فائدہ قسمونه ورته کو وقاسمما قسمونه کول دي دواړو د مبالغه مفعله د بار د مبالغه سم قسمونه ورته قسمونه کول دي دواړو ته نه لکه چې کنه تاسو لپاره لمن الناس ان هم هذا نصيحت کوم کله مال خیر خواهان نایما بدلهما بغرور راکو ذکر د دواړو په دوه کې باندې د جنت نه بدلهما له کوم نه پر دي دواړو ته بغرور په دوه کې باندې دوکای ور سره وکړه په دوه کې باندې چې کوم نه راکو سره جنت نه فلما ذاق الشجره هر کله چې دی اوسه کلاونه بدت لهما نفکار شد دوار تا ساعاتهما کمزوری دي دوارو وتوافقا شروع يخصفان عليهم چې لګولې په خپل ځان باندې او ورته جنت باندې جنت مخالي باندې جنت مطلب دار چې هغه نعمتونو په څیر افسوس بیا کوي انا داهما ربهما
او आवाज وکړي دوړ طرف درې دوړو يخصفان عليهم من ورق الجنه چې هغه پاڼې د جنت په ځان پورې لګولې پیمانو بیا شو بیا انا دا ما आवाज وکړي دوړ طرف ما رب درې دوړو علم انحكم نبی منی کړي ان دې کوم شجره دغوینا واقول لكم او نمی ویل تاسو ته ان شیطان یقینا شیطان لكم عدو مبین ساز د پاره چې کوم دشمن د ښکارا ساز د پاره دشمن د دامي راتنو ویل او یا وقال نو یا د علیه السلام هو بيبي ربنا وزم غربا ظلمنا انفسنا ظلمكم فقرزان باندې ورپسې ساکتا ده آدم علیه السلام جړل سلګي ولې غریم نیولې وی ربنا ظلمنا انفسنا نو کله شو جړا شو یا ایو الا تغفر لنا وترحمنا ربنا وزم غربا ای ظلمنا انفسنا من خپل ځان ظلم کو چې ستانه فرمایي وکړه جړا شو سلګو شو دی ولې کله شو سختای وکړو لیکل وإن لم تغفر لنا يا خبر شو بك جربا هنونك تممتا وترحمنا ورحمك فمنغا لنكونن من الخاسرين هما شورون دتاوانياننا استاد رحم في ديارو فسنا شوا فعدل شوا زمون اعمال بدلت من رحم كبير غران وإن لم تغفر لنا كما هنجونك رحم ديونك فمنغا لنكونن هما شورون للخاسرين دتاوانياننا قال يا الله رب العزت والسلام رحم وعمل الله ورته بیت خوشه بعضکم باج استاسو لپاره د بعض دشمنان دي ولکم فی الارض استاسو لپاره بزمګه کې مستقر زید اوسېدو دي او متاع الہی او دارنګ سکر تر سوخت پورې ژوند تر سوخت پورې قال ورت الله فيها تحيون فرجبت فرزمګه کې تاسو ژوند دی راوي ژوندۍ په پاتې ژوند بکوي په فيها تموتون په دې کې تاسو پرای ومنها تخرجون الذين تاسو راو باسل شي یا بني آدم قد انزلنا عليكم خطابات اربعه بني آدم آدم علیہ السلام اولاد څلور خطابات رد په شرک فعلی او تقدیمات العباد باندې مشرکان په ځان باندې لباس باندې کړی دي خبردار د شیطان اتباع نه ځان وساتئ بد پالای په عقیده باندې دارنګ چې کوم دین ځان نه په بد پالای باندې بد پالای باندې چې کوم دی یا عقیده د سپیرتو په ځان باندې د لباس رنګونه یا بني آدم یا اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا بتاکي سنا لګري دې موږ علیکم پتا سو باندې تاسو لپاره مو پیدا کړی دی لباسو واری چې پټي سوغاتي کوم تاسو او عزتونه او تاسو هم بدلونه او تاسو اولادونه وریشن او خایس دی وریشن خایس او یا وریشن وزر نه مارغانو دا چې کوم دې نه مارغانو لباس دی وزر مارغو په وریشن خایس دی لباس التقوا لباس د تقوا دی او خیر دا چې لباس د تقوا زاري کا خیر دا ډېر ور دی لباس د تقوا چې کوم دا ډېر ور دی د تقوا په جامه باندې ځان پټ ذلك من آيات الله د آیاتونو د الله نه جهما دي پندو نصیحت والی لباس د تقوا تبي وي خير لباس المرء طاعة ربه لا خير في من كان لله عاصيا المرء لم يلبس ثيابا من التقى يقلب عريانا وان كان كاسيا وبر لباس د سړی او د الله تابعداري ده او نشته خیر په هغه سکه هغه چا په لباس کې چې هغه د الله نه فرمانی کوونکی کله چې سړی وانه وندي جامع د تقوا قلب عريانا وان كان عاصيا دې بغرزي بربند اگر کده چې کم دینو هغه کپڑے اوسني دې بربند ګرځي دا تقوا او د الله د فرمان برداري او د الله د اطاعت هغه په لاره یا دلته چې کم دی لباس او تقوا نه مراد جنگ سامان مراد دی صورت مکی دی په مدینه کې جهاد فرض کېدو په تور تمهید الله و چې اوس نه کم دی جهاد په فرض کېږي نو اوس نه کم دی میدان جنگ سامان اوس مسکري جوړول شروع کړي او هغه سامان چې هغه کې جنگ چې کوم دی نو بچاو د پاره راځي او د دفاع لپاره هغه جوړوي اوس نه ولباس التقوا ذلك خير لباس د تقوا ډیر غوړه دی مسلمانانو دارنګ چې کوم دی هغه خلکو چې په دین روان دي دای په شان جوړه جامه جوړوي ذلك من آیات الله دا آیات او احکامات الله نه لعلهم يذكرون جامه دي نصيحت والی یا بني آدم لا يفتننكم دیم خطاب تنبیه په عداوت شیطان باندې شیطان ستاسو دشمن دی دې چې کوم نه د سره اوسې دشمنی او څنګه چې دې تاسو یا بني آدم یا اولاد آدم علیہ السلام لا يفتننكم گمراه دي کی تاسو شیطانو کما اخرجکم من ابوایکم لسنه جو باسلو مور خپل تاسو یا جنتنا ينزع عنهما چې لري کړو درې واسو لباسهما لباس د عزت درې واړو یوريهما دې را پاره چوخې دې واړو تاسو باندې ما کوم نورې دې واړو انه يراكم یقینا دا شیطان ویني تاسو ولا شیطان وقبیله قبیله او لخر در من حيث لا غزر لا ترون تاسو نه
یا انه او هو او قبیله دا چې کوم دی الله مراد دی چې الله او د الله رب عزت لښکر یعنې ملایکو تاسو وینئ نه ځان چې کوم دی وساتئ. نو که شیطان مراد شي شیطان نشي لیدلی او د هغه لښکر یې نشي لیدلی نو د هغه په مقابله کې هغه طاقت باندې پناه وغواړئ چې هغه هم تاسو نه وینئ هغه شیطان یې او شیطان هغه نشي لیدلی هغه په مقابله کې شیطان په مقابله کې د هغه الله تابعداري وکړئ د هغه نه چې کوم دی نو په هغه باندې پناه وغواړئ چې شیطان او د هغه لښکر چې کوم دی نو د هغه مقابله کې د کوم کمزوري دي. انا جعلنا الشیاطین یقیناً موږ ګرځولي شیطانان اولیاء دوستانو للذین دپاره دا کسانو لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي شیطانان موږ د کافرو دوستان ګرځولي وو. اذا فعلوا فاحشة کله چې وکړي یو کار د بېحیایي قالوا د بېدینۍ د بېحیایۍ د ګناه یو کار وکړي دوی مونږ علیها په دې باندې آباءنا پلاران خپلو والله امرنا بهذا والله موږ ته په دې باندې حکم کړلی. جواب قولو ای پیغمبر ان الله یقینا الله لا یأمر بالفحشاء حکم نه کوي د ګناه په کار باندې او د بېحیایۍ په کار باندې وتقولون وایي تاسو علی الله په الله باندې ما وصلا تعالی چې تاسو پرې پوهېږئ هغه خبرې کوئ په الله چې خپله پرې نه پوهېږئ. قولو ای پیغمبره امر ربي بالقسط رب زما حکم کړلی د انصاف الله چې فیصلې رالېږي او حکمونه کوي هغه د انصاف د بېدینۍ او دارنګې د بېحیایۍ نه. واقیموا وجوهکم عند کل مسجد او ودروئ خپل مخونه په خوا د هر جومات کې مطلب چې لمونځ وخت شو لمونځ کوئ پابندي کوئ د لمونځو وادعوه رابلئ د الله لره مخلصین شیخ غاړئ خالص کوونکي له الدین د الله ته دین لره غاړې لره دین نظام د ژوند قانون هغه د الله کیسه کما بداکم تعودون لکه څنګه چې اول ځل پیدا کړي وئ تعودون دوباره هم به را پیدا کړي اول نشوئ الله شته کړی الله څنګه را پیدا کړی دنیا ته راوستی نو په قیامت کې به دوباره هم دغسې را پیدا کړي الله ته ګرانن ده. فریقا هدا یوه ډله په هدایت باندې ده او فریقا او بله ډله د مخلوق نه حق علیهم الضلاله ثابته شوې ده په هغې باندې ګمراهي او دارنګې چې کوم دی په هغې باندې مخ د ګمراهۍ لګېدلی انهم اتخذوا وجه د ګمراهۍ دا ده یقینا دوی نیولي شیطانانو اولیاء دوستان من دون الله ما سوا د الله نه ویحسبون او دوی ګمان کوي انهم مهتدون چې یقینا دوی نیغه لار موندونکي دي. د شیطانانو سره دوستي کوي او ګمان دا کوي چې موږ مسلمانان یو شیطان په لاره کې جنګېږي او ځان ته شهیدان د ملک او وطن دپاره جنګېږي چې په د دین اسلام کې د دې ډول څه حیثیت نشته دی او د کفر او د باطل نظام دپاره جنګېږي او ځان ته شهیدان وي ګمان دا دی چې دوی په نیغه لاره یې دا مؤمنان دي. یا بني آدم خذوا زینتکم دریم خطاب رد په تحریمات العباد ځان نه حرامول مه کوئ. یا بني آدم او د اولاد د آدم علیه السلام خذوا زینتکم واخلئ خپل ښایست او ونیوئ خپل ښایست عند کل مسجد په خوا د هر جومات کې جومات ته ځي ښایسته لباس واچوه ښایسته صفا ټوپۍ صفا لباس واچوه پنسي اوچته کړه په اوږه صفا څادر کې را په لاس کې صفا سوتره تسبیح والا په دارنګې خوشبو ولګوه هغه زینت چې کوم الله روا کړی د هغې حکم کوي چې د الله کور ته ځې نو ځان هغه ښایسته کړه صفا سوتره کړه دغسې مه ده د دنیا د یو لیډر او دارنګې د دنیا د یو اوچتې مرتبې والا کس خواله ته ځې نو څنګه ځان صفا سوتره کړې او ځان چې کوم دی نو وځره یو ځای د الله په دربار کې حاضري کوي نو هلته هم ځان بیا صفا سوتره کړه هغه ډېر لایق دی د دې چې د هغه مخې ته صفا سوتره ودرېږه. خذوا زینتکم ونیسئ خپل ښایست عند کل مسجد په خوا د هر جومات کې وکلوا خورئ واشربوا وڅښئ ولا تسرفوا اسراف مه کوئ زیاتۍ مه کوئ. اسراف او زیاتۍ یا خو چې کوم دی نو دا مراد دی چې زیاته مه خورئ یو دغه نه سیوا د ضرورت او حاجت نه سیوا ځکه دا سستي راولي په انسان کې عبادت نشي کولی بیا دارنګې واز کړی دی. یا چې کوم دی نو اسراف په دې معنی مراد دی چې کوم حرام کړي دی الله نو هغه مه خورئ حلال خورئ ولا تسرفوا انسان مه کوئ اسراف مه کوئ د ځان د تحریمات مه راوباسئ انه یقینا د الله لا یحب المسرفین مینه نه کوي د زیاتې کوونکو اسراف کوونکو سره. قولو ای پیغمبره من حرم چا حرام کړی دی زینت الله زجر په تحریماتو لباس چې الله نه دي حرام کړي نو چا حرام کړي په تاسو باندې. قولو ای پیغمبره من حرم چا حرام کړی زینت الله ښایست الله هغه اخرج لعباده چې روا کړی دی راوباسلی د پاره د خپلو بندګانو وطیبات او پاک من الرزق د رزق نه چې کوم رزق پاک الله پیدا کړلی ولا حلال کړلی نو څوک دی چې الله به حرام کړي. قولو ای پیغمبره هي للذین دا لپاره د هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړلی. جواب دا هغه سوال کوي چې سوال دا چې کافر کړي مقبول دي چې دا دومره عبادتونه دا دومره نعمتونه ول الله په دنیا کې ورکړلي نو جواب دا چې مطلق نعمت د علامت د مقبولیت نه دی بلکې هغه نعمت چې د نعمت نه دارنګې د عذاب نه او د امتحان نه هاري هغه چې کوم نعمت دی چې هغه په آخرت کې مؤمنانو ته میلاویږي. لا پیغمبره هي للذین دا لپاره د هغه کسانو دی آمنو چې ایمان یې راوړلی فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې خالصتا یوازې په ورځ د قیامت دا به دې ته په قیامت په ورځ یوازې دې ته میلاویږي کافرو له بیا څه حصه نشته.
كذلك هم دارنګ نفصل الآيات أي نميز الحلال من الحرام وذلك حلال چې حلال حرام نه جدا کړو نفصل الآيات واضح بیان او احکامات لقوم يعلمون د پاره دا قوم چې دی پوهیږي مدارک معنا کوي انه لا شریک له دی په دې پوهیږي چې الله شریک نشته لري ناغي ته چې کوم دا واضح احکامات بیانېږي ولنما حرم ربي الفواحش تحریمات الله حرام کړی الله کوم دی نو ذکر کوي وای پیغمبر یقینا الله حرام کړی دی رب زمان فواحش ګناه کارونه الله حرام کړی فواحش هغه څه چې الله په نوم باندې الله نه بغیر د غیر الله په نوم نظر شنه الله حرام کړی ما ظهر من هغه چې ښکارې د دین او ما بطن هغه چې پټ دي ول اسم او ګناه کارونه ول اسم د ګناه وینا د ګناه کار هغه الله چې کوم حرام کړی ول بغي او زیاته اسم حقوق الله او دانګي بغي حقوق العباد چې الله په حق کې زیاته د الله حرام کړل مخلوق په حق کې زیاته د الله حرام کړل بغیر الحق بغیر د حق یعنی د حق لري د حق نه جوړیږي او د چې کوم دی هغه کار کوي ان تو شرکو دا چې تاسو شریک جوړ کړئ د الله سره ما رسول الله ينزل به سلطان چې دراله کې الله په ایمان سره دلیلو دا الله حرام کړل چې د الله سره هغه سيزو او هغه دغه پیران او ولیان درگاهونه مدارنګ چې کوم دی په نظام د الله کې هغه سيزونه او هغه نظام را درنه کوي چې الله په ایسه دلیل نه دراغله سو حکم وان تقولوا دا چې وای تاسو علی الله بالله باندې ما وصلا تعالی چې تاسو په پوهیږئ دا الله حرام کړل چې بغیر د علم درته نشته په الله ورزان نه درو نه دا الله حرام کړل ځان نه بنوي چې الله دا حکم کړل ما ته دا حرام کړل دا حلال کړل ولکل امه اجل ودوی د عذاب ولې نه راځي جواب لکل امه اجل د پاره د هر یو امت د هر یو ډلې اجل یو نیټه مقرره ده د عذاب اذا جاء اجل کله چې راشي نیټه د عذاب دی لا یستغفرون نبر سوفی ساعت یو ساعت یو منټه یو سکندو ولا یستقدمون مخکشي کدي مخکې غواړي نو مخکې ورم نو ورکی کدي وسوفی ځان نو وسوفی نشي چې اگر نیټه مقرره ده یا بنی آدم ایمایتی انکم سلورم خطاب د آدم علیه السلام اولاد ته چې اتباع د معصومه کوي چې کوم الله را لګي د الله د احکامات او د الله د دین تابعداري کوي یا بنی آدم ای اولاد آدم علیه السلام ایمایتی انکم وس چې تراشتا رسول منکم انبیاء تاسو نه د حق بیان کوونکي د دین داعیانو یقصون چې بیان کوي علیکم تاسو باندې آیات زما احکامات او باندې اتقان چې ځان بچ کړه زما د نواهیونه چې کومه ما منع کړل واصلح عمل درست کو چې کوم ورته ویل دی وکي ولا خوف علیهم نبیر بدی باندې ولا هم يحزنون نبدی غم جنشي خوف او حزن باخرت کې با نه ورته انجام یې رئیس چې نیک عمل کړي په دیني تلې نو د مطمئنی د زړه الله مطمئن ساتي ولا هم يحزنون نبدی غم جنشي په تیر وخت پسې باندې هم دې غم جنې د الله په عبادت کې وي است والذین کذبوا بیااتنا وایش وګ چې دوباره ورته د مقابله او شی او خپل نور عبادت د الله او فقطی بنا والذین کذبوا بیااتنا هغه څنګه چې نسبت درو په څنګه آیاتونو واستكبروا عنها ځان غړګړی د دینه اولئک اصحاب النار دا جهنم یان دي تکبر کوي الله آیاتونو ته درو نسبت کوي اولئک اصحاب النار دا جهنم یان دي هم بیا خالدون دي په جهنم کې همیشه وي ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا ورنه چې اتباع د الله د احکاماتو نه کوي د الله احکامات نه کوي پیغمبر په طریقو نه څنګه دي ومن ازلم سلوک لوی ظالم دی په مدا چانا افترى على الله كذبا چې جوړ په الله باندې درو یو بل لار باندې روان دي او غیر چې کوم نه وایي چې د الله لار د پیغمبر او که سبب آیاته یا نسبت درو کې څنګه آیات او احکامات ته اولئک ینالهم نصیبهم د بدبخت چې ینالهم ورسیږي دوی ته نصیبهم حصې دي د رزق نه یا د سزا نه یا کتاب نه یعنی د هغه تقدیر نه چې کوم الله لیکل دي دا هغه عذاب به ته ورسیږي چې کوم الله لیکل دي مقرر کړل حتی تر دې پورې دا جاهدهم کله چې ورسیږي راشي ته رسولنا زمونږ انبیاء یتوفاهم وفات کوي په دلاره روحونه د دین علی وفات کوي دي لره قالوا ورته وای اين ما کنتم چرته وای تاسو تدعون شراب لهم من دون الله ما سوا الله نه پر څوک دا کم دي دا تاسو چې الله نه بغیر بل چا پس روان الله دین هو پرې هو دی مسکو سیدا هو بل چا تا کوله دا بل چا په نوم باندې حلال او حرامي کوله ودارنګ د الله نظام پرې هو دی بل طرف روان نه دا کم دي قالوا ورته فرشتي او ملائکه اين ما کنتم چرته وای تاسو په کوم دین کې وای تاسو تدعون شراب تاسو من دون الله ما سوا الله نه بل څوک قالوا وای بدی ضلوا عنا رخص زمنا غیر بشیتنا رب بشیتنا وشهدوا دی گواہیو کی بیان کو کہ اعلی انفسهم فرزان باندې انهم كانوا کافرین چې کینه خودي کافران خپل به اعتراف کړي چې موږ ګناګار موږ ځان سره ورته ورته الله قال هو ورته الله ادخلوا داخل شي فيما من پاغه پیړو کې قد خلت بداګه سره تیر شوی من قبل کوم مخکې تاسو
من الجن پیریانو والانس انسانانو په النار په اور کې کومه پیړۍ چې تاسو مخکې د پیریانو انسانانو تاسو مخکې تللی دي تاسو نه مخکې او نافرمانی د الله یې کړل او عذاب او جهنم ته تللی داغي سره وردن نشي نو یو ځای بشي جهنم کې به الله یو ځای کې بیا به د یو بل باندې تلاعن تباغض د جهنميانو چې یو بل باندې بلانتونه وي یو بل باندې بچ کم نه هغه دغه په جهنم کې داغي تذکرہ کوي ولما دخلت امه لعنت اختها هر کله چې داخله شي وړل جهنم ته یو پیړۍ لعنت اختها نو لعنت کوي په خپل ملګری باندې یعنی چې کوم داغي بشان کوي بيدینه او بيدینه باندې تلي یا د دې مشرانی په بيدینه کې هغه په بيدینه باندې تلي او دې ته بيدینه خو دي دی په یو بل باندې التبیا لعنتونه وي حتی تر دې پورې اذا دارغو کله چې راجم شي دي فيها جميع په جهنم کټول پټولا بیا به یو بل سره باسي قالت وهو اخراه اخره الذي لغلام ولنيتا یعنی چې کوم رستای پیړای دا کوم اولاد دې کوم نسل دې او بل خپل مشران دی غلام او مشران دې تا ولنه ډلې ته وي ربنا وذكر ربا هؤلاء دا خلقو رسولنا چې موږ گمراه کړیو چې موږ ته نه غلار نه هو دلې موږ ته دین نه هو دلې فاتم عذابا ورکی دي عذاب زه پندو چند من النار دورنا دا کوم مشران و بيدینه بلار باندې تلو دین سره به جن نه نه دي که شران ته دین بدلون دا که شران و یا الله دې ته چند عذاب ورکی دي ته زه پندو چند عذاب من النار دورنا قال نو ورتا جواب د الله لكل زيف د پار د هر یو چند عذاب دی ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ هر یو ته چند عذاب ملاويږي تاسو خپلم گمراه وای نور گمراه کولو د خپل عمل سزا ورته ملاويږي او چې نور گمراه کولو د عید عمل سزا ورته ملاويږي وقالت اولاهم لاخراهم جواب د متبوعين چې کوم نه د دې تابع چې چا تابعداري کړې شو مشران بسول وقالت اولاهم او يغولنا پیړای لاخراهم اخرنا پیړای تا ما كان لكم نشر استاذ پر علينا بمان فين فرض فضيلت صبر والي تاسو ایمان نو راوړی نه چې کوم نه د الله ولیان راغلي چې موږ ته دلته وایي تاسو هم دغه بيدینی کړو موږ هم کړو تاسو فضیلت نشته موږ ذوق العذاب نو سکه عذاب بما كنتم تکسبون صبر دا چې تاسو کول تاسو کیا کنو چې موږ بصیرات چې موږ بيدینی کول تاسو بيدینی کولا وان الذين يكننا كسانو كذبوا سبب دوزخ ترتلو هغه عدم امکان جنت ترتلو چې دي جنت ترتلو امکان نشته دي ان الذين يكننا كسان كذبوا چې نسبت درو کو یا آیات زمغه احکامات او آیاتونو ته واستكبروا عن اذان غټو کړه د دینه لا تفتح لهم قلوب ونکړي شي دوی ته ابواب السما دروازې د اسمانو ولا يدخلون الجنه ونبيدن نشي جنت حتى تر دې پورې یعنی الجمل جنن زیغه په سم ملکیات په غصم دستن کې دای چې کوم دې تعلیق بالمحال د دې جنت ته داخله دل داسې ناممکن دي لکه څنګه چې اوخ من وتل غصم دستن کې دا ناممکن دي یا چې کوم دې سم ملکیات نه مراد جمل نه مراد چې کوم دې هغه غټه ناړای ده کوم باندې با هغه بحري جازونه چې کوم دې ساحل سره تړلې شو غټه غټه ناړای څنګه دا غټه ناړای د سوم دستنه کې نشینن وته دا سیدیم جنت ته نشیتلې یا اوخو چې څنګه د استن په سوم کې نشینن وته نو د دې جنت تدل المحال ذالک هم دا رنګ نه چې مجرمین الله ورکوم مجرمانو ته چې څوک اتباع د معاملې نه کوي لهم من جهنم مهاد دې لپاره بعد جهنم نه بستري ومن فوقه نفاسرين غواشن قستري بيد اورو غواشن قستري د اورو د لپو وكذلك هم دا رنګ نجز ظالمین بدور کوم ظالمانو ته والذین آکسان آمنوا چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات عمل کوي نیکو یعنی اتباع د معاملې کوي د الله احکامات مني د پیغمبر په طریقو ژوند تیری لا نکلف نفس موږ چې کوم نه تکلیف کې نه او چې یو نفس لري الا وسعها موږ په اندازې طاقت دا باندې امتحان دغه د وس مناسب کو اولئک اصحاب الجنه دغه اهل الجنه یعنی یا خالدون دی او جنت کې همیشه ونزعنا ما في صدورهم دربکو منګه هغه چې پسینو د دې کې من غلن د صد کینه او بغضو جنت تلاړ شم کینه او بغض دا بلډن الله واسي تجري من تحتهم الانهار داس جنت او بيږي ولاندې راغلي نه نهرونه وقالوا وای بدی الحمد لله ټول خدای ته صفاتونه د الله لري دي الحمد لله حمدونه د الله لري دي الذي اغذاتنا هدانا لهذا جرای وستو دي مقام تا وما كنا منغا اله تدی چې غلاره مونږ دی لولا ان هدانا الله چې توفیق دی راکړې مونږ الله توفیق دی راکړې مونږ دې مقام ته نور رسیدي لقد جاءت داګه سره راغلی رسول ربنا بالحق او انبیاء رب زمونږ په حق باندې انبیاء راغلی داعیان د حق راغلی رښتیا خبره راته کړې و ونو دو आवाज وکړي شي دیتا आवाज ورته وکړي شي برنه ان تلکم الجنه چې دا جنت دی دا چې تاسو دا جنت دی ورستموها تاسو په میراث کړی دی لره بما کنتم تعملون په سبب د عملونو تاسو چې کوم عملونه کول دای په میراث کې الله تاسو له جنت درکو دا واخلې
ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد د ترغیب د بار د دریو ډول بیان کړي یو بل سره مکالمه په جنت کې د جنتیانو او دوزخیانو دغه د عرب والو یو بل سره خبرې ونادى आवाज وکي اصحاب الجنه جنتیانو اصحاب النار جهنميانو ته ان قد وجدنا دا چې یقینا موږ وموندو ما غا وعدنا ربنا چې موږ سره وعده کړی و رب زموږ حقا پرشتیا باندې الله چې موږ سره کوم وعده کړی او موږ وموندي هل وجدتم ما تاسو موندي ما غا وعده ربکم چې وعده کړی و رب تاسو سره حقا نشتوي تاسو سره چې الله د عذاب په وعده کړی وي چې دا کار مکوئ کنه عذاب په ملاو شي رښتیا وکړه دروغ و قالوا واي ولا جهنميات نعم او موږ دی غو الله رښتیا ویلو اذن مؤذن आवाज होगी आवाज को उनके बहनों को मियन दुनिया की अल्लाहनतुल्लाह अलल काज़िबीन जिनालत अल्लाह जी बदर अल ज़ालिमीन व बांदे الذين आगसानो यसुदुना चिरी बंदवल अन सबीलिल्लाह दलाल अल्लाह ने खलको वयगुना आय वजा लटवली रको वाले पखलम अल्लाह बलारनु नूर हर को ने पड़े की जगह शुबहात चवलो वखलक बिलाल कौल हम बिल आखिरत काफिरून दी आखिरत मान इनकार को उनकी आखिरत ने कुफर को वबैनहुमा हिजाबुन ये जहन्नमियानो दो जन्नतियानो मियस के حجاب یو پرده وي یو دیوار وي علل اعراف یو په دغه دیوار باندې اعراف هغه دیوار چې جهنميان او دوزخیان په میس کې وي ولل اعراف یو په دغه دیوار باندې رجال سړی وي جنتیان سړی ودا سينه يعرفون بيجاني په کلن بسیمانو بيجاني په دوی هري ولا په نه په دوی باندې مطلب په دغه باندې به هغه خلق ناسي کوم اعمال د بدو اعمال سره او د نیک اعمال دواړه برابرۍ په تل کې دا خلق په دغه ځای ناسي یو طرف به کوم د دوزخ طرف ته بل به جنت طرف ته یو طرف نه وي د اور لمبي لګي بل طرف ته جنت آیمتونه او دغه اواګانی ورته ونادى اصحاب الجنه ونادى دی आवाज وکي عرف والا اصحاب الجنه جنتیانو ته ان سلام علیکم چې سلامتی علی پتا سبحانه جنتیانو سره خبرې کوي لم يدخلوها حال دار چې د اعراف والا به داخل شوی نه دي جنت ته دیوال بناسي او هم يطمعون دي به تمساتي جنت شوی منی جنت او تم بساتي د جنت کېدلو الله نه به تم امید کوي پیدا صرفات او کړه چې واړه ول شي اول وی بنا د ودی چې کوم نه आवाज وکي جنتیانو ته یعنی جنتیانو طرف ته ودی پوری په خپل خواها او دوزخیانو ته په پوری نه صرفات وا وړول شي د دې د نظرونه یعنی په زور باندې د نظر د جهنميانو طرف ته واړول شي چې دا نظارم نه کوي پیدا صرفات کله چې واړول شي ابو سوارم سرګیو دي تلقا اصحاب النار جهنميانو طرف ته قالوا دی بوای یا ربنا وزمون ربا لا تجعلنا مع القوم الظالمين مگر زمون د قوم ظالمانو سره د دې ظالمانو نه وساتي ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم مخالفه د اعراف والا ودنا اور والا چې اعراف والا به کوم در جهنميانو ته आवाज کوي ونادى आवाज وکي اصحاب الاعراف والا د دیوال والا رجالا خلقتا يعرفونهم چې دی باغ پیجن به سیما په خدای باندې یعنی دنیا کې چې کوم نه د دې مرګري په پاتشي یا به کوم نه بي دي نه دی په پناه باندې پیجني قانون دی ورته وي ما اغنا عنكم وچنه کړی تاسو جمع کوم تاسو ډالو فائدہ نه درنه تاسو ډالو تاسو پارټو کوم وسه تاسو روان وي بي دي او کوله دا یو تاسو فائدہ درنه کړی جمع کوم تاسو پارټو تاسو ډالو اما كنتم تستكبرون ناغه چې تاسو وایي ځان په غټ کړه پاغي باندې تکبر هداغي د وجه نه کوي تاسو فائدہ درنه کړی مال دولت ناغه پارټو ناغه بي دي نه هؤلاء الذين ورتبوي یا جنتیان آگسان دی احاو الذین آیا داغ خلق دی اقسم تم جتاسو قسمون اقول لا ینالهم اللہ چوبن رسی اللہ جو تبین رحمت کو محربانے بنی اللہ برید اس رحمت ورنکی اللہ وجود اس محربائی دیونی کی تاسو دا قسمون اقول اس کو حالت کرو اللہ با آراف والاو توی ودخول الجنت دنش جنت لا خوف علیکم نبی ربتا سبانی ولا انتم تحزنون نبتا سبام جن شای سوقت بوری بدغ دیوالی بیا با اللہ دنک جنت ونادى اصحاب النار مقالبه دو جهنميانو دو جنتيانو بیا ونادى आवाज وکي اصحاب النار جهنميانو اصحاب الجنه جنتيانو تا ان حافظوا علينا دا چراتو به پمنګ باندې تمام کیسه معنی کول ودي کو چې خپل بیراله ولای من الماء بداو کو باندې اتو یې کای منګ باندې من الماء دو ګونا او مما يرا وسن رزقهم الله تعالی الله رزق درکړنه وګي وي تګي ان الله یقینا الله رب العزت دی ورته سوي قال وای بل جنتيان ان الله یقینا الله ما حرام کړی دوړ علی الکافرین په کافرانو باندې جنت او بو خوراک دا پتا سو الله حرام کړی دي الذين اتخذوا دا کافرانو کسان چې ولو دینه او دین لرا لهوا عبس ولعبا لوبه خپل دین سره لوبه کوي معنی وی احلوا ما شاءوا وحرموا ما شاءوا دین سره ټوکی کوي حرامول به کوم څه به خو شو حلالول به کوم څه به ځان نه سپیرتو په کېدو باندې دا نه چې کوم نه پاکیده د خیر او د حرمت ځان باندې به حضور سيزونه باندې
وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کې اچولي دي د ژوند د دنیا اليوم نن ورځې ننساهم هېر به کوم دوی لره کما نسوا یوم لقاء یومهم لکه څنګه چې هېر کړی دي لقاء یومهم ملاقات د ورځ د دې هذا چې دا دی پیشي د ورځ د دې چې دا دی دې چې د قیامت د ملاقات د الله سره هېر کړی نو الله وایي نن به موږ هم دې هېر کړو د خپل رحمت نه وما كانوا بآياتنا يجحدون او هغه چې ودي زموږ د آیاتونو سره آیاتونو پورې یجحدون د هغې نه انکار کوونکي ما انزله انکار یې کوو لقد جئناهم دا کې سره راغلي وم دوی ته بې کتابن په کتاب باندې فصلناه واضح بیان کړی وم دوی ته علی علم په علم باندې هدن هدایت ورحمة مهرباني ولقوم یؤمنون دپاره دا قوم چې ایمان راوړي هل ينظرون نو دې انتظار نه کوو الا تعویله مګر د خپل انجام دې چې کوم دی نو د آخرت او دارنګې د خپل انجام انتظار کوو چې الله به عذاب راکړي که بس به دین ته غاړه نه خدا یوم په ورځ باندې یاتي چې رابشي تعویل انجام دی یقولون وای به کسانو نسوه چې دې هېر کړی دا خپل انجام را دین پرېښود من قبل مخکې نه دینه قد جاءت په داغې سره راغلي رسول ربنا انبیا د رب زمونږ بالحق په حق باندې ایو موږ ته حق بیان کړی اهل لنا نه شته زموږ دپاره من شفعاء څوک شفارسیان فیشفعوا لنا چې زموږ شفارس وکړي دلته او نرد یا موږ واپس کړی شو دنیا ته ونعمل غیر الذي موږ عمل وکړو علاوه د هغې نه کنا نعمل چې موږ عمل کوو جلالین ماده کوي نوحد الله ونترک الشرک موږ له به الله مقرره نه کړي چې دنیا ته ورشو د الله توحید ومنو شرک بیا پرېږدو کنا نعمل چې موږ عمل کوو قد خسروا په تاکید سره دې تاوان کې واچول انفسهم خپل ځانونه وضل عنهم او رک شو دوی نه ما هغه څه کانو یفترون چې دې ځان جوړول په الله باندې ابدي نه رک شي ان ربکم یقینا رب ستاسو الله هغه ذات دی دلته نه درېیمې دعوې هغې ته تمهید دي او دلایل عقلیه په توحید باندې ذکر کړي حاجتونه هغه د الله نه غواړي ځکه الله هر څه پیدا کړي ان ربکم الله الذي یقینا رب ستاسو الله هغه ذات دی خلق السماوات پیدا کړي دي اسمانونه والارض ازمکه فی ستة ایام په شپږو لمحو کې شپږو ورځو کې یوم په معنی د لمحې سره ځکه ورځ شپه خو هغه وخت ثم استوى على العرش بیا برابر شو عرش باندې یغشي الليل راغونډۍ شپه نهار ورځې لاره راغونډۍ شپه ورځې ته شپه ورځې ته راغونډه کړي ورځ راشي ورځ چې کوم دی نو ماښام ته شپې ته راغونډه کړي شپه راشي یطلبوه طلب کوي دی یو بل حسیسا په زور جلدی جلدی باندې شپه راشي نو ورځ لاړه شي ورځ راشي نو شپه لاړه شي والشمس والقمر والقمر سپوږمۍ چې ده والنجوم او دارنګې ستوري مسخرات تابع کړي شوي دي بامره د الله د حکم الله د حکم تابع دي الا له الخلق خبردار الله لره اختیار د پیدا کولو دی والامر اختیار د فیصلې دی تبارک الله برکت ولد الله رب العالمین چې پیدا کوونکی دی چې رب د ټول مخلوقات دی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا نو ثمره د دلیل چې هر الله پیدا کوي او هر الله په حکم چلیږي نو حاجتونه خپل الله ته مخکې کوي دعا د الله نه وغواړئ ادعوا وغواړئ ربکم د رب سره خپلنا تضرعا په عاجزۍ باندې وخفیة په پټه باندې دعا کې چې کله دا دوه شرایط نو هغه د قبولیت ته ډېرې نږدې یو چې په هغې کې عاجزي انسان دویم چې هغه په یاره باندې په پټه باندې چې څومره پټه یې نو دوره ښایي ځکه انسان د زړه بلاس الله ته وباسي او دارنګې خپل پوره معامله الله ته ښکاره کوي نو دا دعا چې کله دوه شرایط پکې نو دا ډېره قبلېږي یو چې عاجزي پکې ته عاجزۍ د الله نه غواړي دا نه چې مونځ پسې زر در پاسې ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ډایرکټ پاسې ځکه په دنیا قانون دا دی چې څوک د چا نه غواړي نو په عاجزۍ باندې غواړي چې داسې ورته وایي چې الله دا راکړې هغه راکړې دا راکړې هغه راکړې نو الله وایي چې ستا غلام مزه نه ده دنیا کې چې چا نه داسې غواړي نه یې ورکوي ولا په عاجزۍ باندې په ژړا باندې ځان الله ته عاجزه او دارنګې چې کوم دی نو خپل حاجت الله ته ښکاره کول په عاجزۍ باندې د الله نه غوښته کول دارنګې په پټه باندې د الله ته خپل زړه پوره حال باندې کول عاجزي کول ادعوا ربکم وغواړئ د خپل رب نه تضرعا په عاجزۍ باندې او خفیة په پټه باندې انه لا يحب المعتدین یقینا د الله مینه نه کوي د زیاتي کوونکو سره د دعا چې څومره په احادیثو کې راغله نو په پټه باندې راغله نبي علیه الصلاۃ والسلام یو څو ټکي دپاره د تعلیم ویلي د صحابه کرامو ته د فرض نه وروسته دې لپاره چې د دعا چل زده کړي او دارنګې چې کوم دی نو دعا الفاظ زده کړي د سنتو مطابق دعاګانې ورته ښودي دي انه لا يحب المعتدین یقینا د الله مینه نه کوي زیاتي کوونکو سره ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها نهي د فساد نه چې شرک دی په شرک باندې وروسته توحید نه چې توحید بیان وسو په شرک باندې بس مګي فساد مکوئ بل عقیده توحید نه مدح کوئ اور پسې ځای ولا تفسدوا فساد مکوئ بل بس مګه کې بعد اصلاح رسول اصلاح دینا اصلاح او شو په توحید باندې د الله په احکاماتو فساد پکې تم کوئ ودعوه راو ولید الله خوفا پير باندې او طمعا پتم باندې ير د اولوهیت د الله نه دارنګه تم د اولوهیت چې هغه کارونه چې هغه الله کولی شي چې الٰه کولی شي دا غي تم د الله نه کول
ان رحمت الله یقینا رحمت الله قریب نزدې من المحسنین نیکانو ته وهو الذي الله غزات يرسل الرياح چرالیږي بادونه بشرا زیر ورکوونکې بین یدی رحمته مخکې خپل رحمتنا یعنی الله چې نو د باران نه مخکې چې باران د الله رحمت دی دا غیر مخکې الله رب العزت بادونه راوړي غزیر دي چې باران د الله رحمت را روان دي دا څوک کوي دا الله کوي حتی تر دې پورې اذا اقلت سحابا ثقالا اوس چې کوم دینو ساينس دا ایجاد کاو دا خبره غي معلومه کړه چې اوریاس چې کوم دینو دا دغه نه چې کوم دینو دریاب نه وبره اخلي نو راوري دا برنه نه راوري دا هغه دریاب وبدي او راشو هغه وبچره نو هغه اواز سره اوریاس ته وخیږي بیا اوریاس دلته نه راشي وري نو دا یو سرکل له یو سایکل له دا چې کوم دینو اوریاس نه راويږي او بیا چې هغه دریاب ته دریاب نه بیا اوریاس دغه نن نسوار له سوا کاله مخکې قران دا خبره کړوا وی حتی تر دې پورې اذا اقلت کله چوچت کی دا اواګاری صحابا هغه اوریاس ثقالن درنه د وګونړه کې دا په کې کوم طرف راځي کو دا اوریاس لاړ شي الله رب عزت دریاب ته ورخته کی او په هوا باندې چې کوم دینو دا دریاب نو وګو هغه د اوریاس تواجی اوریاس را باندې کې اوریاس بیا وري قران دا نن نسور له سوا کاله مخکې ویلو صحابا ثقالن اوریاس درنه سو پراه بوزم دینرا د بلد میتین غوت کلی تا او کوچ خاورتا وچ علاقه تا وانزلنا راورو مونږ به په دیوانه فرما وګو واخرجنا روباس به په دیوانه من کل سمرات د هر قسمه وینا دا اوریاس کې راو واچو او هغه زمکا چې پای باندې سوپړه راغلي او فصل پکې ته خراب شي هغه ته راول پغي ورو پای باندې د میوه راو بس دا سوق پیدا الله وي کذالک هم دا غنګ نخرج الموت راو باسو مړو لره پروز د قیامت لعلکم تذکرون چې هم تاسو باندې نصيحت والے د دلایلونه لازمه کوو چې شیار سوچ چې الله رب العزت په باران کې بیا راځي چې دې ته وګورئ دا څنګه الله راځوندي کوي په قیامت کې الله تعالی موږ راځي کول لري خاور نو سترام هم ولا بلد الطيب وخاور پاکا دوه قسمه خاور د اسمه په بیانې اسمه کې هغه دوه قسمه یو هغه چې باران زرخیزي باران په وشي نو خسته فصلونه راځي دیم قسم هغه چې ګارجنی بیکار اسمه کې وی باران وشم خو پای کې فصل نه کی زړونه هم وای دا شان دوه قسم یو هغه چې زرهیز دي یا الله رب العزت او د دین احکامات ورته بیان شي د پیغمبر طریقې ورته بیان شي د الله د کتاب بیان ورته وشي دا زرخیز مکوي زرخیز اسمه کوي دا زرخیز زړوي دې چې کوم دی را تازه شي د الله رب العزت انعامات باندې راځوندې شي د الله عبادت شي دیم قسم هغه زړه چې هغه بنجر دی هغه د ګناہوں د وجه تک تور شوی هغه ته د الله د احکامات بیان وشوم د الله د انعامات او بارانونو په وشوم په دین راځوندې کی د سره فائدې کار دل نه ور کوي ول بلد الطيب او خارو او دارنګ هغه علاقه الطيب او قسمه کا پاکا یخرج رواسي نباتو خپل شینکی لره باذن ربي د الله په حکم باندې والذي هغه خراب بنجر اسمه خبوسه چې خراب را بنجر ده لا ګارجن ده لا يخرج رواسي الا نکدن مگر بیکار سيونه پای کې فصل نه کیږي صرف دغه بوټي بکی کیږي لکه پړو مسمه کی چې ګارجن دي دغه بوټي بکی کیږي دا رنګ چې کم ده غبرونډي دغه شیدونه بکی کیږي دا کار فصل بکی نه کیږي ذالک هم دا رنګ سرب الایات بیانون احکامات قوم د پاره دا قوم مثالونه بیانون د پاره دا قوم یشکرون چې شکر وباسي د دلایل قدر کوي لقد ارسلنا نوحا الى قومه درېمه داوا باندې واقعات ذکر کوي اوس دي اول واقعات نوح عليه السلام رد شرک اعتقادي چې دا مسله چې حاجتونو کې الله رب العزت راوبله ایک لومبه واقعات نوح عليه السلام چې نوح عليه السلام باندې مشکلات راغلي او داغه په قوم باندې الله رب العزت په حاجتونو کې راوبله نو الله رب العزت قبولیت کړي تاسو هم د الله رب العزت نه پاره لقد ارسلنا بداقي سرايا كلام نوح عليه السلام الى قوم خپل قوم ته قال ويا قوم ما قوم عبد الله عبادت الله کوي ما لكم نشي ساو دبره من اله غيره بل يو خدای بل يو اله غیر د الله نه اني اخاف عليكم یقینا زيريګم پتا سبحانه عذاب يوم عظيم عذاب دورزين وینا یعنی اذا لقيتم الله وانتم مشركون به تفسير ابن كثير لګي کله الله سره مخامخ شي تاسو الله سره شرک کوونکی تاسو باندې د عذاب نه یریګم دا غوړه بیا قال الملأون يا غټانو سردارانو د قوم د نوح عليه السلام نه ان لا نراك یقینا موږ خامخا وینتا ای زلال مبین په ګمراهی ښکارا کی ته گمراه ہے تو چې کوم دینو بيدی نه قال ان ورته نوح عليه السلام یا قوم زما قوم ليس بي ضلاله نشته ما سه گمراهی ولكن لكن رسول من الله من رب العالمين استاذ رب مخلوقات طرفنا وبلغكم رسالات ربي رسول تاسو ته پیغام درب زما رسالت او پیغام درب زما وان سهلكم او فقم نصيحت کوم خیر وایکم تاسو لپاره
عالم او پوهه من الله د الله طرفنا الله را داس نو علم را کړل ما دا وسلا تعالی مو تاسو مینه پوهیږئ دې پوهه مکه د الله نافرمانی وکړو نو عذاب بدر باندې راشي او عجب ته تاسو تعجب کوئ انجا همدا چراغله تاسو ته ذکرون فن نصیحتو من ربکم د طرف در تاسو نه علی رجل فیوکس باندې منکم تاسو نه اسر دین تعجب کوئ چې قوت الله یو بنده تور کو تاسو نه یون زیرکم دیر بار چې تاسو ویری الله د عذابونو ولتتقوا دیر بار چې تاسو ځان ساتئ د الله د عذابونو ولعلکم ترحمون تاسو باندې رحم وکړئ شي د دین تاسو تعجب کوئ وکذبوا فانجیناه وقوم تقسیم او تباہی ته وره وکذبوا نو دي چې کوم نسبت درو کو نوح علیہ السلام ته انجیناه نجات ورکوم دته والذین آکسانو تماهو چې تصرف یې پر کې بکشتای کی وغرقنا الذين غرقوا خلق کذبوا چې نسبت درو کړ زمونږ آیاتونو ته کشتای جوړ کړه دغه ته وخت په باقی باندې چې کوم نه عذاب راغی مکه پم چې کوم نه ولا سیلابونه چینی په دا پرې خو د اسمان نبیم بارانونه شروع شو ټول دغه باندې کوم نه سیلاب راغی ټول مخلوق تباہ ورباد خدای کې بیت الله چې کوم نه هغه بیت الله بنیادونه به کوم پړ شي بیا ابراهیم علیه السلام راخاره کړو طوفان نوح دا چې کوم نه یا په ساته باندې غټ سیلاب او غټ عذاب ورکړ کذبوا فانجینا والذین معه کسان چې تصرف کیشته کوي ورکړه کسان چې نسبت درو کړه زمونږ آیاتونو ته انهم كانوا قوما عمین یقینا دوی یو قوم عمین لاندو یا یو قوم وړاندو ویلا حاضر اخاهم بمن من ذکر کی بدر مثلا خپل حاجتونو کې یو الله را مدد کوي ځکه الله رب العزت چې کوم دی هغه حاجتونه هغه چې کوم دی هغه ته وخت کې الله حاجتونه پوره کوي لکه عادیانو ته هود علیه السلام ته وغي دا قوم من هود علیه السلام د الله نه غواګانی الله ته عاجزي کوي حاجتونه هغه ته ویلا علی عادیانو ته موږ یې اخاهم یو د دین هود علیه السلام قال ان مقصد تبلیغ قال ورته وی یا قوم یا قوم عبد الله عبادت الله کوي مالک نشه ساتو بارا من اله بل یو خدای غیر هو علاوه د الله نه بغیر بل یو خدای حاجت روا نشته تاسو هغه خپل حاجت یا فلا تتقون تاسو بس کوی دا غیر الله د عبادت نه قال الملأ د قوم عناد وی الملأ ورټایټو سردارانو وزیرانو د قوم الذين كسانو کفروا چې په دې کړه په قوم د قوم دل ان لنراک یقینا موږ خاماتا وینو په صفات بوقفای کې وان یقینا موږ لنا سنك هما ګمان کو پتا باندې من الکاذبین درو جمنا موږ ګمان پتا دا چې درو وته ناسحانه جواب کو هود علیہ السلام قال نبی هود علیہ السلام یا قوم وسوا قوما یا عیسی نشتری بی قوما باندې صفات مسدی وقف کیا ولكن لیکن سچ ما رسول استاد ما پیغمبر رب العالمین کو درم درم مخلوقات وبلغکم رسول تاستا رسالات ربی پیغام طرف سما وانا لكم استاد بارا ناصح نصیحت کوم کی امین امانت دارما او عجبتم تاسو تعجب کوئ انجاکم دا چراغله تاسو ته ذکر نصیحت او بند نبوت او مراد په طرف در تاسو علی رجل یو کس باندې یو سړي باندې من تاسو نه یوم سره کوم دیر باندې تاسو الله دا صاحب نو ویری واذکروا یاد کړئ الله په خپل ځان باندې جعلکم کله چې وګرځولای تاسو خلفاء رسل عبادی دونکي رسولات دونکي من بعد قوم نوح رسل قوم نوح علیہ السلام نه نوح علیہ السلام قوم هغه ګناګار الله تبو برباد کړو هغه نه رسول الله او عزت تاسو بیا آباد کړئ او داغه د منون کو د امتیانو نسل سیوا کو تاسو بیا راوسئ دغه نعمت د الله وتعالى یاد کړئ وزادکم زیادت تاسو لا فی الخلق پیدائش کې زیات کړئ بس تو تن فهم زیات کړئ تاسو په خلق کې زیات کړئ تاسو لا فی الخلق په پیدائش کې بس تو تن طاقت او وسو تاسو الله چې کوم نورم سیوا کړئ بس ګورو یاد کړئ اعلی الله د الله نعمتونه لعلکم تفلحون چې هم تاسو کامیاب شئ قالوا ندیوی اجتنا لنعبد الله عنادیانو زیدیانو دای ناشنا غنل قالوا دی اجتنا ترات غلې مونږ لنعبد الله دې باندې عبادت الله وحده یوازي ونظر اوریدونګه ما هغه سکانه یعبد اباونه چې عبادت زموږ پلارانو کو زموږ مشرانو پلارانو د بوتانو عبادت کو هغه موږ ستاره لپاره پریږدو ستاره وینا د وجه دې لپاره تراغله موږ د الله عبادت فاتنا نور اړه مونږ بما غاظاب تاسو نه چې موږ یې راځي نه موږ ستا خبره نه مونږ کو زمينه صادقین چې چرته دې رښتونه جواب قال ورته هود علیہ السلام قد وقع تاکي سره واقع شوی د علیکم تاسو باندې رب طرف درم تاسو نه رجسم پلیتی د شرک او غضبونه او عذاب او غصه د الله غصه تاسو باندې چې کوم نه تاسو مخامخ شوی دا تاسو ته متوجه شو ادو یا دیلون یا تاسو ما سره جګړه کوي په اسمان باغونو کې سمایتموها چې تاسو خو دې انتم تاسو اباکم لاران تاسو چې کوم نه هغه چا بارے ما سره جنگ کوي چې هغه په حقیقت کې موجود نه دي تاسو له خدای نور ورکړي ما نزل الله نذر علیک الله بها پدی باندې من سلطان سدلیلو
وانتظرون تاسو انتظار کوئ إني یقینا زما کوم تاسو سره من المنتظرین انتظار کوونکو نه یم وانجیناه نجات ورکوم دته والذین واکسانو ته معه چې له سره برحمت پرام پر رحمت باندې په مهربانتیا باندې مننا خپل طرفنا وقطعنا کټ کومنګا دابر الذین هم دا کسانو هم دا خلکو کذبوا چې نسبت درو کړو بیا آیاتنا زمونږ آیاتونو ته وما كانوا مؤمنین نو دي مؤمنانو ما به عذاب راوست ختم وکړو ویلا سمود اخاهم صالحا درېمه واقعا په درېمه مسله باندې مسله د صالح علیه السلام هغه واقعا ده چې را اتباع د ما منزله او کوي اذان کې حاجتونه د الله نه غواړي ویلا سمودیانو ته هم یو د دوینا صالح علیه السلام لګلو اخاهم نسبی دي خیرخواد دي کلیوال دي قال انو بیا قوم ما قوم عبد الله عبادت الله کوي مالکم نشتساو زپارا من اله سو حاجت روا سو اله بل یو خدای حاجتون پورا کوم کې غیر هو بغیر د الله نه قد جاءكم تاکي سر راغلی تاسو بینه واضحه موجوده طرف درو تاسو نه هذه ناقه الله دروخ الله دغه الله رب العزت د غټ نه پیدا کړی دا معجزه ود صالح علیه السلام هذه ناقه الله دا روح الله ده لكم تاسو لپاره آیت معجزه ده فذروها نفرد دل رايت تقول جغري في ارض الله پس مکه الله کې ولا تمسوها بسوء او لاس لګوي دي ته په بد اراده باندې دې ته ضرر مر سوای ایا خداکم نومنی ستا سول عذاب علیم عذاب دردناک یعنی دا معجزه ده الله دې سره ټوکی مکه وای دې ته ضرر او نقصان مر سوای واذکروا یاد کړئ نعمت الله بتاسو اذ جعلکم کله چې وګرځولای تاسو خلفاء رسول کې دن کې من بعد عاد نصر قوم عادنا عادیان الله تبارک و تعالی نو بیا تاسو چې کوم دین هغه بلې دا کې آباد کړ په اسمه کې د الله د احسان بزانیات کوي او بواکم بلا زید در تاسو په اسمه کې تتخذون تاسو نیو من سهول عاد هموار اسمه کې دینه قصورا بنگلي وتنحتون الجبال او کنه تاسو غرون بيوتا سمستي عمر طاقت الله در کو نعمت در باندې الله کو بس غنو یاد کړه الله نعمت الله بتا سبحانه ولا تاسو ومګه زیفل او زمګه کوي سینین فساد کوونکی عیناد او سواد د اغنیاو قال الملؤون یا غټانو مالدارانو سردارانو هغه کسانو استكبروا چې ځان غټ کړل من قومي د قوم ددنه الذين کسانو توسطو کو چې کمزوري کړی شو لمن هغه چاته امنه چې ایمان راوړل د دینه یعنی چې کم کمزوري مؤمنانو نه غیته وي اتعلمون تاسو عقیده دې ساتي ان صالح چې کنن صالح علیه السلام مرسل پیغمبر دې من ربي طرف رب ددنه اصل دې عقیده ساتي نو قالو نو دغه غریب قوم ورته مسلمانانو ان یقینا موږ په اسمان مرسل چې لګل شو دې به باغی باندې کوم باندې دې را لګل شو دې به مؤمنون باغی ایمان راوړو قال الذين يكسرون استغفروا چې ځان غټ کړل ان یقینا موږ بالذي باغ سمانه امن ته تاسو ایمان راوړل باغی باندې کافرون کفر کوونکی وو اخرون ناقدا دې چې کم دینو زخمی کړوخه واتوان امر ربهم نافرمانی وکړه د حکم در خپل انکار یې توحید نه وکړو توحید د معجزې وکړو هغه وخه زخمی کړه هغه مړکړه واتوان امر ربهم نافرمانی وکړه د حکم در خپل وقالو دی وی یا صالح علیه السلام اهدنا راتلو کوم ته بما په عذاب باندې تایدونه چې تمنګ یې ان کو ته من المرسلین که چرته ته د ګرونو د انبیاء کرامو واقعي واخذتهم الرجفه نتیجه دغه اعمال الله ولا عذاب اخذتهم الرجفه نون ولدي جلاکو اسبهو جلاک پیراغیو زلزلہ پیرالا اسبهو نو وزیر دی فی دارین په خپل کورونو کې یاسمین په مخ پراتو ودار شو فتولى عنهم واوړ د مخیر عذاب نه تذکرہ ده چې صالح علیه السلام د دین وخت چې کله د قوم ته عذاب راځي فتولى عنهم واوړ د دینه وقال ورته یا او وی افسوس وی یا قوم ما قوم لقد ابلغتم بداګه سره ماته استورسو رسالت ربي پیغام در رب زما ونصحت لكم اتاسم اساس خيروي مو ټوله تاسو مې نصيحت ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو وینا نه کوي د اخر قرآن سره ولوط ان قال لقومه دغه قوم هلاك شو سلام واقعا ولوط عليه السلام اتباع د منزله باندې کتاب جاری دا څه کوي چې کوم الله را لګي ولوط عليه السلام قال قال چې ویل قوم خپل قوم ته اتاتون الفاحشه تاسو راتل کوي به حیات ما سبقكم في مخلوقات لنا كرستاسنا تن بحادثه من احد يوطن من العالمين مخلوقاتنا تاسو مخلوقات يوطن بل جان دې کړی دیتا بدکاری د ناری نه و انکم لا تاتون الرجال یقینا تاسو راتل کوي سړو ته بشهوتن په شهوت باندې من دون النساء او زنانونه من کوونه حکم تاسو منی کاغستری بل انتم بلکې تاسو قوم یا قوم یا مسرفون زیاته کوونکې تاسو چې کوم دین او اسراف کوونکې زیاته کوونکې ګناه کوونکې وما كان جواب قومي نو جواب د قوم در الا مگر انده خبره قالوا چغي اخرجوهم وباسيد من قريه من دي خپل کلینا انهم يقينا دي اناس يخلق دي
الذين يتطهرون جزان پاک کوي انجیناهم نجات ورکوم د تواهلو اهل دلته الا امراته مرخصه د چبن هغه بيدینه واغه چې کوم دنه مشرک وا هغه چې کوم دنه مؤمن نه و ایمان نه وروړي كانت من الغابرين واغه هلاك کړي شونه وامطرنا عليهم مطرا ونور بديوان من مطرا ناشنا ور ول کانو انظرنا ګورا كيف كان عاقبه المجرمين سرنګ شان جان مجرمانو چې چا جوړو هغه انجام وګوري وإلى مدينة أخاهم مدين والد يهود من شعيب عليه السلام شعيب عليه السلام واقعا بدري ومسألة باني چې الله حاجتونو کې الله تعالی راولي الله ته کوم دین आवाज وکړي او مدين والد یو لېګل موږ دین شعيب عليه السلام قال ويا قوم ما قوم عبادت الله کوي مالكم نشزاد بر من اله بل یو حاجت روا غیر بغیر الله نه قد جاءتكم بينة من ربكم معجزة تاکي سر راغلی تاسو ته بینه معجزه من ربکم طرف طرف تاسو نه او کل کایلا عملی انقلاب ذکر کړي دا قوم کې دا مرض چې ای په ټول کې چې کمې زیاتې وکړي لکه زمون ټول مسلمانان چې څنګه کې له ټول سره کله تارونه تړي کله ور سره مهنتونه تړي کله به یو څه کې کله بل څه دا چې کوم د شعیب علی السلام د قوم دغه چې تجارتي کمای وبدي کې چې په ټول ناک کې چې کوم د کمې زیاتې کوي الله ورته شعیب علی السلام ورته جاءكم بينة من ربكم متاكسر راغلي تاسو ته واضحه دلایل او معجزې طرف طرف تاسو نه او فرقین قرواله کوي په ټول کې ایمانه کې ول میزان او په ټول کې ایمانه او ټول کې چې کوم د کمې زیاتې مکو ولا تبخسوا الناس نبی مکو خلق ته شام په شذور دي کې چې کله تصور کوي ولا تفسدوا فساد مکو په لغزه کې الارض بسمکه کې بعد اصلاح رسول اصلاح دینا ذالکم خیر لكم دارنګ کې دل بغور شي تاسو لپاره ان کوتم مؤمنین چې تاسو مؤمنان یې لا تقولوا بكل صلاه توعدون دویم هغه چې کوم نه دا بدکارو چې بشو کې کوي لاګان یو ډاکی وای کوي بلارو کې خلکو ته کې اثر کوي کراچي مسلمانان چې هغه ته کوم نه د دینه منراله ولا تقولوا مکینا بكل صلاه بحر ولا لك توعدون چې تاسو یې روي خلک او مانونتین علی وتصدون عن سبيل الله وروي بندوي خلک د لارې د الله نه من هغه چې الله رحمت چې ایمان راوړل په دې باندې تبغون ایواجاو لټوي دلته کوواله خلک د دین نه منې کوي دا چې کوم شو کې کوي ځان کې بناف ټول کې کمې زیاتې کوي دین نه منې شي واز ګرویات کې یو الله پتا سو باندې کوم کله چې وای تاسو قلیل لک فقط سره کوم زیاتې کوي تجارت مشروع او حلال کار وکړو الله تعالی په دې حواله راکړي دا رنګ نه برکت به کې دلواچو اوس ولې دا کار نه کوي واز ګرویات کې واز ورو وګورئ دای په سره کې کار عاقبت المسلمین انجام نو مسلمان شو انجام د فساد ګرو تاسو مخکې چا فساد کړو دغه انجام وګورئ وان كانت طائفه منهم شرطوي اورل استاسنا امنو چې ایمان راوړي بل لذي باسمانه ورسل ته علی ګل شم به پای باندې طائفه یو بل اورل نه چې ایمان راوړي فاصبرون صبر کوي حتی تر دې پورې يحكم الله بيننا چې الله فیصله کوي د عذاب په موږ کې او خير الحاکمین الله غره فیصله کوي دا واقعا قال الملأ منو غټایټو ادارنګ سردارانو هغه کسانو استغفروا چې ځان غټ کړل او قوم د قوم ددنه نو خرجنک هم او بابا سبحانه تعالی ریا شعیب علیہ السلام والذین آگسان واگسان چی ایمان راوڑلے واگستا سرا من قریتنا در اخبر کلینا او لا تعودن یا هم تاسو برا واپس شئی فی ملتنا در اخبر دل کی واپس کېدل دیو په دې دین کې ونه دیو ورته تاسو برا واپس شئی دا دین څه کوي چې مخکې چې کوم دینو پیغمبرای نه مخکې چې کوم دینو بیان هغه ونه پیغمبري نبوت ملاو شو بیا ورته بیان حکم راغی بیان شروع دي دا ګمان کو چې دې مخکې غلي ونه کړی چې موږ سره وایي دا څه معنی د دې وجنه وی او لا تعودون یا تاسو را واپس شئ په ملتنا زمون په دین کې قال انو ورته شعیب علیہ السلام اور كنا کارین اگر کوي موږ دا بد ګڼو کې دې فتارای نه کوم غراو چې دې دین ته بیا په دې فتارای نه دا کې سره موږ جوړ په الله باندې په دا وخت کې کځه مون درو ان عودنا کا چرم را واپس شو په ملت مستاس بری دین کې استاد سره کار طریقې دا بعد رسول الله انسان جان الله کله چې موږ الله نجات راک من هذا دینا دا به دینه نه دا بدکارونه و ما يكون لنا من مناسب زمون د پاره ان نعود لا چې وبر شمونږ فيها بده کې الا ان يشاء الله ربنا مگر دا چې خو شي د الله چې رب زمونږ لري واسع ربنا رسول رب زمونږ کل شيء ان ما هر یو څه په اعتبار د علم باندې على الله توکلنا الله باندې موږ ځان سپارو ربنا ولمغ رب افتح بيننا یسلو کې بمیان زمونږ کې او بین قومنا بمیان د قوم ځکه قوم زمونږ کې ول حق و حق باندې وانت خير الفاتحين ته غره فیصله کوونکې وقال الملأ الذين كفروا من قومه ازلال گمراهی د قوم او یا کسانو چې کفر کړو د قوم دلنا لئن اتبعتم تاسو تابعداري کوئ شعیب علیہ السلام انکم یقینا تاسو به ځان په هغه وخت کې خاصون ما تاونیان یې اخذتهم الرجفه ونی ولدل رجړکو فاسبهون زلزلہ پیراله فاسبهون وګذل دی په داري په خپل کولونو کې جاسمین په مخ پراتو الټ پراتو
الذين آکسانو کذبوا نسبت دورو کړو شعیب علیه السلام ته علم یغنم ګوره چې دینو نو اوسېدلي فيها په دې کې پرونو داسې شو لکه دغه ځای کې چړو پاتې شوي نو داسې عذاب به الله راوستو الذين آکسان نسبت دورو کړو شعیب علیه السلام ته کانو دي هم فاسقون دي تاوانیانو وتولى عنهم وقت د شعیب علیه السلام د دینه وقال ويا قوم ما قوم لقد ابلغتم متاجر رسول متاستا رسالات ربي پیغامات در رب دما ونصحت لكم نصيحت مکړه تاسو ته کیف آسان سرنګ زغم جنشم علا قوم کافرین په قوم کافر باندې څنګه وزغم جنشم بدی باندې الله رب العزت ورته کوم دینو عذابونه ورکړي